سلام نه مراد دادی چې فرشتي او عیسی علی السلام په شب قدر کې نازل شي او کم خلک چې په عبادتو کې مشغول دي مصروف دي د هغه خلکو سره فرشتي لاس ملاوي سلام وتکي مصافحه ور سره کوي. حامدا ومصليا ومسلما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. قرآن عظیم الشان کې الله رب ذوالجلال د ليلة القدر حواله سره په خپل باندې تعارفی کلام فرمایي. د لیلۃ القدر تعارف او پیجنګلو او د هغه فضائل الله رب العالمین په خپل کلام قرآن عظیم الشان کې ذکر کړی دی. رب ذوالجلال فرمایي انا انزلناه فی لیلۃ القدر، بشک دا قرآن پاک دا مونږ نازل کړی دی په لیلۃ القدر کې. صرف پر رمضان المبارک کې الله رب العالمین تمام آسمانی کتابونه او قرآن پاک چې د الله کلام دی دا هم نازل کړی دی. بل ځای کې الله رب ذوالجلال فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، میاشت د رمضان المبارک هغه ده چې په هغې کې نازل شوی دی قرآن پاک. نو دا رمضان المبارک دا میاشت دا ډیره غوره بهتره او افضل ده. د کم صورت مبارک چې ما تلاوت کاغی کې الله فرمای انا انزلناه فی لیلۃ القدر، مونږ دا قرآن پاک په لیلۃ القدر کې نازل کړی دی. د دې کې یو سوال راځي چې ټول قرآن پاک خو ډیر په مزه تقریبا 30 کاله کې نازل شوی دی. اوس په دې اشکاله کې چې نازل شو دلته الله فرمایي چې دا ما په لیلۃ القدر کې نازل کړی دی. نو د دې نه څه مراد دی؟ نو هغه چې کوم حضور علیه السلام ته وقتاً ملو شوی دی او د ضرورت د پاره یو مسله الله پاک بعد قرآن د آیت په شکل نازلولا او یو آیت یو صورت بعض آیتونه بعض الفاظ الله نازل کړی دي. نو دا تقریبا 30 کاله کې الله نازل کړی دی د جبرائیل علیه السلام په ذریعہ. تقریبا جبرائیل علیه السلام پیغمبر علیه السلام لا په دې 30 کاله کې د قرآن چې راوړو نو 26,000 ځله جبرائیل علیه السلام صرف د قرآن د راوړلو د پاره تلل راتلل کړی دي. ټول قرآن پاک 26,000 ځله جبرائیل علیه السلام راغلی دی او په دغه تلو راتلو کې قرآن پاک پوره شوی دی. دې کې الله فرمایي چې دا مونږ نازل ک په لیلۃ القدر یعنی شب قدر کې. ردین اشاره دی طرف ته ده چې دا قرآن پاک 2 ځله نازل شوی دی. یو ځل د لوح محفوظ نه د دنیاوی آسمان دی پدې کې یو مقام دی هغه طویل شي بیت العزت. نو د لوح محفوظ نه په لیلۃ القدر کې ټول قرآن پاک بیت العزت ته نازل شوی دی. دا شب قدر وا لیلۃ القدر وا او بیا د بیت العزت نه په ضرورت په وخت کې لګ الله رب العالمین د جبرائیل په واسطه حضور علیه السلام ته نازلو. نو د دې معلومه شو چې قرآن پاک ټول یو واره نازل شوی دی. نو دا په شب قدر کې نازل شوی دی. شب قدر څه شی دی؟ د قدر شپه څه شی دی؟ نو الله رب العالمین ستاسو زمونږ د شوق زیاتېدو د پاره په خپله تپوس کوي وما ادراک ما لیلۃ القدر، او تا ته څه پته ده چې لیلۃ القدر دا څه شی دی؟ انسان سوچ پیدا شي پام او فکر راوګرځي چې واقعي دا لیلۃ القدر دا شپه د قدر دا څه شی دی چې په دې کې قرآن نازل شوی دی.
نو الله رب العالمین انسان ته ذهن ته سوال راواچو چې تا ته سوال پیدا شي چې را دا شب قدر داسې شي دی او بیا انسان او انساني عقل د دې نه قاصر دی د دې ادراک نشي کولی چې شب قدر معلوم کی. نو الله رب العالمین په خپل باندې فرمایي لیلۃ القدر خیر من الف شهر، دا شپه د قدر دا د زرو میاشتو د عبادت نه افضل ده. دی کې الله رب العالمین ډیر لوی خیر او برکت اخودل دی. په شب قدر کې چې کوم خیر او برکت پروت دی نو د ټول کال په مبارکو ورځو مبارکو شپو کې هغه خیر برکت نوي کوم چې صرف په شب قدر کې پروت وي. نو لیلۃ القدر له الله ډیر لوی فضیلت ورکړی دی. یو فضیلت خدا چې دا د رمضان المبارک سره نسبت لري، دویم فضیلت دا چې په دې کې قرآن عظیم الشان نازل شوی دی، او دریم فضیلت دا چې په دې کې چا عبادت وکړو نو هغه د زرو میاشتو د عبادت نه افضل وي. الله رب العالمین د امت ته عمرونه ډیر کم ورکړي دي. زمونږ متوسط او درمیانه عمرونه شپېته کاله د دې نه کم هم کیدی شي د دې نه زیات هم، او عموما زمونږ عمرونه شپېته کاله او یا کاله وي. اوس په دې شپېته یا او یا کاله یا د دې نم زیات شي نو سل کاله بشي نو په دې کې دومره عبادتونه نه کیږي څومره چې د الله پاک حق دی په مونږ باندې. بیا دې کې دومره عبادتونه مونږ نشو کولی څونه چې په تیرو امتونو کې د هغوی عمرونه ډیرو او هغې خلکو به کول. لکه حضور علیه السلام یو مجلس کې تشریف فرما دی او په دغه مجلس کې د بنی اسرائیلو د یو بزرگ تذکره کې ده. بنی اسرائیلو کې یو بزرگو شمعون نامه یې وه او زر میاشتې یې مسلسل کفارو سره جهاد کړی وو. اوس دغه کفار ته نه تنګ شو، د شپې به تهجد کول، د ورځې به روژه نیوه او کفارو سره جهاد به کو. نو د دې بزرگ د دې قوت او د طاقت د وجې نه دغه کافر او دغه دشمن مغلوب او دا بزرگ په غالب وو. نو دغه کفار ته نه تنګ شو او دوی یو سوچ او سازش جوړ کو چې مونږ به د ښځې لاس سره سپین ورکو، رشوت به ورکو، لالچ به ورکو، دی به مونږ له قیدو بند کې راولي، دی به پابند شي، دی به چېرته مونږ ګیر کو، مونږ به ترې خلاص شو. نو دغه کفار راغلی دي د سرو زرو یو پتنوس او ټری یې ډکه کړې ده او د دې بزرګ ښځې له یې ورکړې ده او ورته وی چې دا سره زر قبول کا، خو مهرباني وکړه ستا د دې خاوند نه مونږ تنګ یو، دې را لپسې چلو نر باندې ګیر کو، مونږ ته حواله کړه چې د ده د دې شر نه مونږ په امان شو. اوس دغه بزرگ دغه ښځې یې رشوت د سرو زرو واغېسته، ښځې په وړه وړه خبره دوکه کېږي. نو دغه ښځه لاړه او د قجورې د پاڼو نه جوړه شوې رسۍ وه، د خاوند انتظار یې کو چې دی به کله سترګې ورځي او اوده کېږي، چې کله دا بزرگ اوده شوی دی د ښځې د قجورو د پاڼو نه جوړه رسۍ راواغېسته او د خاوند د لاسونو خپو نه یې تو کړې ده او کلکې تړلې دی. ستړی چې کله دا بزرگ را بیدار شو وی کتل چې زه خو تړلی شوی یم. نو الله قوت دومره ورکړو چې کله بدن له لچک ورکو، حرکت یې ورکو، هغه د قجورې د پاڼو جوړه شوې رسۍ ټوټې ټوټې شوه، ټوله رسۍ ځای په ځای اوشلېده او دا بزرگ په کټ کې کېناسته او د خپلې ښځې نه تپوس کوي چې دا دې را سره څه چل کړی، زه دې ولې تړلی وم. نو دا ښځه چلبازه او مکاره وه، دې خاوند له یې دوکه ورکړه، ورته وی دا خلک تا نه تنګ دي، وی چې دی ډېر زورور دی. وی ما وی چې یاره دا په ریښه زورور یې که نه دونه طاقت دې نشته. نن مې ازمایش کو چې په دې رسۍ دې تړم چې ته به ترې ځان ازادولی شي که نه. خو مې منله ډېر تکړه. بیا دغه بزرگ په سبا باندې بیا اوده شوی دی. د ښځې بیا کفارو ته ویلي دي چې سړی زما د قابو نه بار دی. کفارو وله زنځیر ورکړی چې دی کله اوده شي په دغه زنځیر باندې وتړه. نو دغه زنانه بیا راغلی د خاوند انتظار کوي چې دی اوده شوی دی. نو دغه زنانه د خپل خاوند په اودو باندې په دغه زنځیر باندې د لاس او خپو نه تړلی دی او ټول بدن نه وله زنځیر تو کړی دی.
شیبه بعد چې د بزرګ سترګې کولو شوې نو وې کتل ز په زنجیر تړلې شوې موماغه شان بیا یې وجود له حرکت ورکو چې څنګه حرکت ورکا غ زنجیر د اوسپنه جوړ هغه کړه په کړه مات شو ټول زنجیر خوښه پریوته او دا بزرګ واپس کې ناستو خزنه تاسو کې دا نن په زنجیر ولې تړلم خزوي ماغه پرونه خبره دستا طاقت می کته چې پر سه باندې قابو نشو نو قتل می چې ته سونه طاقت وره نن می په زنجیر تړلې خوريشا خبره او می منل ډېر زور وره او دا بزرګم خوشاله دي چې زما طاقت پزې دي او بیا دا خزه لاړه کفار لا او کفار ته وی چې تاسو دا سره سپین واپس واخلې سړیږي رول دا زما د وسنه بار خبره زی نشم ګیرولې دغه مجلس ته شیطان راغلی دی او دغه خلکو ته کفارو ته وی دی خزه ته ولوای چې د خاون نه اول خوشامن دی او کو دغه نه پستا پوسو کچ پر رسې باندې مې وتړل نو قابو نشوي په زنجیر مې وتړل قابو نشوي دا سه ست طریقه د چې تب قابو کړي قابو کې راشه دغه خاون په نشو او خزی ته خپل کمزوري وي دغه بزرګ د سر وخت ډیر اوګدو او شاته به راټول کړي و چې کله به خواره کړل نو شاته به پورې راخکی شو داغې نه اته زلفې جوړې کړي وي چې خوارې بشو نو شاته پزمکه براخکی شوې دون اوګدې زلفې د دې کتاب لیکلي دي چې خپل کمزوري خپل بیبیانو تکله هم مخه کمی کمزورې معلومي داغي کمزورو د وستو کوششو کې چې کمزوري د نه اوزي او چې کمی کمزورې د کینو خپل کمزوري خپل بیبیانو ته مخه داغي بزرګ د خپل بیبي ته دوکا شو او خپل کمزوري خو لوي زما د سر اته زلفي دي وایزه چې د دینه قبضه کې را وستل شم او د دې وختونه اونې وې شم بیا ځان نشم آزادولې بیا کډیر طاقتور مغزه عاجز بیا ایسم نشم کولې نه دغه خزه انتظار کوي چې سړی بکله و دکیږي چې ود شو نه د سر اته زلفانو سلور زلف باندې د لاسونو نه تړلې دي سلور زلف باندې د خپونه تړلې دي چرا پاسه د نو اوس چکم نشواله حرکتم نشي بدن لور کول یو خوا بل خوا ګوري تړلې شوی دی د خزه زر کفارو تاواز کړي د چراشه سړی مې د لقید بند کې راوستي دي دغه کفارو دا بزرګ شمعون نه بزرګي بوتلې د دوی یو قصاب خانه و د کفارو دومره طاقت او دومره سوچ فکر او مهارت ورسره دوی یو لوی قصاب خانه جوړ کړه باغی کې به علالې کولې او دغه قصاب خانه څنګه و نو د دې چت سلور 100 غزه د زمکې نه اوچتو دا ډیر زیات اوچت ته سلور 100 غزه د زمکې نه اوچت چاتو او اندازه نشه لګولې دا چت په څومرستونو په سونه دیوالونو ولاړو نه د دېستنې وینې دیوالونو دا په صرف یو وستن باندې ولاړو عجیبه مهارت د خلکو له الله ور کړو دغه بزرګي راوست دي د قصاب خانه کې دغه ستنې پسې تړلې دي اوس ټوله قصاب خانه په یو وستن ولاړ دا بزرګي د ستن پسې وتړو او اولې ته غوګونه کټ کړل بیت نه شونډې کټ کړي او نور تکلیف مور رسو خو دغه وخت کې د بزرګ الله ته پزړه کې आवाज کړي دی پروردگار ډېر لوی تکلیف راکستا د دین د خاطره نو مال دومره طاقت را کې چې زدا قصاب خانه داستنو خوزوم دا چت پر راو غورځيږي چې دا ټول کفار بیا مړ کما ستاد دین خدمت او کمال صحت امرا کې نو بس الله رب العالمین ول طاقت ورکو او د غستنې دی په دی او پس تړلې واستنې پړقول شروع کړه رو خوزول ناګانه چې تیز حرکت ورکو ستن سم لاستو چت په د پاسه دا بزرګ پکې بچونو ټول کفار دړې وړي شو نهستو نابود شو د نه شونډه غوګونه کټ کړو غم واپس سم شو د بیا د اسد دین خدمت شروع کو چې حضور علیه الصلاۃ والسلام دا تذکرہ وکړه یا وریدله بعض صحابه کرامو د حضور علیه السلام نه تپوس کړي د الله محبوب دغه بزرګ سونه عبادت کوي دا جهاد مسلسل کړي پیغمبر علیه السلام فرمایل پورا زر میاشتې یو شان کفار سره جهاد کړي دي د زر میاشتو نه سونه کلونه جوړیږي نو 83 کال او سلور میاشتې تی جوړیږي دغه بنی اسرائیلی بزرګ یو شان 83 سال سلور میاشتې عبادت کړي د شپې تهجد د ورځې روزو jihad په دې باندې صحابه کرام غمجن شو حضور علیه السلام ته د الله محبوب زمون خو دومره عمرونه نه دي مونږ به دغه عبادت او دغه ثواب څنګه تر لاسه کو
نو حضور علیہ السلام تو فرمایي ماتم د دې پته نه لګي چې زمونږ د امت به دومره ثواب څنګه حاصل شي. تاسو ته پته ده چې د حضور علی السلام خفقان الله کله نه برداشت کړی دی او نه یې برداشت کوي چې محبوب علی السلام مغموم شو غمجد شو نو الله رب العالمین جبرائیل علی السلام راولېګو او سورۃ قدر په تحفه کې نازل کو. الله رب العالمین وتو فرمایل محبوب علی السلام انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. د زرو میاشتو نه ډیر افضل شپه می تاسو له درکړه شب قدر یعنی د قدر د شپه می تاسو لم درکړه. هغه بنی اسرائیلی بزرگ دریت یا کال او سلور میاشت مسلسل جهاد کړی دی هغه نه بزیات ثواب تاسو په دی یو شپه کې په 2 رکعات نفل باندې مقرروم ناغې نه بزیات ثوابونه در کوم. بیا د دې شپې بل فضیلت الله رب العالمین ذکر کوي. تنزل الملائکه په دې شپه کې فرشتي نازلېږي والروح او خاص طور جبرائیل امین علیه السلام په دې شپه کې نور فرشتو سره یوځای څنګ په څنګ فوج در فوج نازلېږي. اوس د څه لپاره دا فرشتي را نازلېږي که تاسو ته یادي نو الله رب العالمین آدم علیہ السلام پیدا کون فرشتو ته وی اویز انسان پیدا کوم پزمکه کې خلیفہ پیدا کوم. نو د فرشتو اعتراض کړو پروردگار ته انسان سره پیدا کې مخکې پزمکه باندې د پیریانو دور تیر شو هغوی ډیره خونریزي فساد کړی دی. دا انسان هم د ځمکې مخلوق دی هم خونریزي فساد کوي. الله ته تاسو خاموش زه چې څه کوم په هغې باندې په خپله خپېږم تاسو رسنه نه یې خبر. نو فرشتو فورا تسلیم کړه پروردګاره موږ معافي غواړو. نو اوس هر کال چې کم خلق په عباداتو کې په شب قدر کې مشغول او مصروفي نو الله پاک ورله یو قسم جواب ورکي. د فرشتو ته وي زمکو ته نازل شي کوز شي وګوره زما بندیان دا هغه بندیان دي چې تاسو وی دا م پیدا کوي دا به خونریزي او فساد خوري وګوره زما په عبادت کې مشغول او مصروف دي. نه دا فرشتي د دې بنی آدم د عبادتو د دوی د نیکو اعمالو د لیدو د پاره نازلېږي. تنزل الملائکتو فرشتي ټول نازلېږي والروح فيها او پدې کې خاص طور جبرائیل علیہ السلام هم نازلېږي. قرآن کې یو بل ځای کې عیسی علیہ السلام ته الله روح قدس ویل دی او سزه کې روح ورته ویل دی. نو د دې ځای کې هغه اشاره که وشي نو الله رب العالمین دا فرمایي تنزل الملائکه والروح فيها په دې شپه کې فرشتې هم نازلېږي او عیسی علیه السلام چونکې زموږ استاسو ایمان او عقیده د اسمانونو کې حیات دی نو عیسی علیه السلام د فرشتو په مجلس کې د نو هغه هم را نازلېږي فرشتو سره څنګ په څنګ او د دې آخري امت د دې اعمالو جایزه اخلي او د دې دا کارنامې ګوري او اعمال صالحه ګوري. نو په دې شپه کې فرشتي او د یو روایت مطابق جبرائیل علیہ السلام یا د بل روایت مطابق ورسره الله رب العالمین عیسی علیہ السلام د ځمکو ته را نازل کی چې د دې امت دا ښکلې کارنامې وګوري. بیا مخکې الله فرمایي تنزل الملائکه والروح فيها باذن ربهم من كل امر. دا فرشتي د خپل طرف په خپل نشرات لې د اسمانونو نه ټول د خیر فیصله راوالي او د الله په اجازه زمکو تراشي. بیا د دې شپې د برکات په ليله القدر کې چې کم برکات یې سونه وخت بوي سلامون دا د شپې برکات تر سبا پورې هي حتی مطلع الفجر سالم وي دا ټول شپه تر سبا پورې. او د یو بل قول مطابق د دې سلام نه مراد دادی چې فرشتي او عیسی علیہ السلام په شب قدر کې نازل شي او کم خلک چې په عبادتو کې مشغول دي مصروف دي د هغه خلکو سره فرشتي لاس ملاوي سلام وتکي مصافحه ور سره کوي. کم خلق چې په شب قدر کې په عبادت کې مشغول وي مصروف وي نو فرشتي راځي او هغوی سره په خیر کې لاس ملاوي او یا ورته صرف سلام کوي. او دې ځکه دا خبره ده چې کم خلق په شب قدر کې عبادت کې مشغولي نو هغوی سره به فرشتي
مصافحه کوي، سلام به وسره کوي. نو دا شب قدر به کله وي؟ نو د رمضان المبارک کې اخر عشره کې صرف 15 شپو کې دا راځي، 21مه، 23مه، 25مه، 29مه او 29مه. دا 15 شپې دي. په دې کې یو نه یو شپه شب قدر یعنی لیلۃ القدر دی. او په یو شپه کې چې شب قدر د تملو شو داسې شوا لکه د زرو میاشتو نه افضل او بهترین عبادت موقع د تملو شوا. هغه د زرو میاشتو عبادت قبول دی کنه هغه به شک وي، او د شب قدر چې کوم عبادت ته هغه کې شک نه وي، خامخا مقبول بوي. اوس په دې شپه کې ډیر لوی خیر او برکت پروت دی. اوس دا شپه لټول پکار دی. په دې شپه کې چې چا عبادتو کو فرشتي و سره سلام کوي، او چې چا عبادت اونکو محروم به پاتې شي. خو اعتکاف والا خلکو د پاره زما هغه رونه چې جمعتونو کې اعتکاف ته ناستي، زما هغه خويندې چې کورونو کې اعتکافونو ته ناستي دي، نه د هغوی د پاره دا بشارت او خوشخبری ده. کم نارینا زنانه چې اعتکاف ته ناسوي، نه دوی د هر ناتکې شپه ویښه تیره کې افضل به وي. خو که ویښه تیره نه کړه شب فرض کا شب قدر پې راغې او دا بنده نارینه زنانه ستړې دی او په خپل اعتکافګاه کې اوده دی، خو ناس اعتکاف ته دی. نه په اعتکاف کې د معتکف دا خوبم عبادت ته لکه چې دی په عبادت کې مشغول دی، او عبادت کې چې څوک مشغولي فرشتي و سره مصافحه کوي. نو معتکف که نارینه که زنانه فرشتي راځي او په اودو ور سره لاس روچت کی لاس ولا لاس کې کیوي او مصافحه ور سره کی لاس ملو کی. دینه معلومه شو چې دا یو ډیر لوی خوشخبری ده چې په شب قدر کې څوک عبادت کوي او فرشتي سره لاس ملو کی. بیا په دې ټولو شپو کې زیات تر امکان د کمی شپې وي، نو 15 شپې دی په دې کې ار شپه کې لټون کول پکار چې کم ونو اغا شب قدر دی. خو بعض علما وایي چې خیر دی او 20مه شپه د رمضان المبارک دې کې خصوصي اهتمام پکار دی. ځکه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو روایت ذکر کړی دی، وای د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د رمضان په ټولو شپو کې عبادت وشي هغه به دومره افضل نوي سونه چې په 27 شپه باندې د رمضان عبادت وشي او افضلی، یعنی د رمضان د ټولو شپو د عبادت نه زیات افضل د 27 رمضان د شپې عبادت دی. نو 27 رمضان شپه او 20مه شپه دا خاص اهتمام کول پکار دی، او پدې کې عبادتو زیات کوشش پکار دی او وی خطو رول پکار دی. فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د حضور علیه السلام نو تپوس کوي چې بابا جانا که څوک داسي چې هغه ټول شپه ویښه نشي تیرولې او 20مه شپه سالمه ویښه نشي تیرولې، ابس کوي کمزوري وي سبا کوي. نو حضور علیه السلام تو فرمایل چې په دغه شپه ځان ته بستر نه خوري او په بستر باندې د پاسه تکیا دی نه چې ځان ته تکیا دی نه دی او لاغي د پاسه ډډه دی نه لګي دی نیخ کینی چې دا ټول شپه د عبادت کې رکړه د ټول رمضان د شپو د رونو تیرولو نه دا یو شپه ډیره افضلی ډیره وزندار او بابرکت وي. د رمضان هر شپه شب قدر په شان ثوابونه دي، خو بیا په دې 27 شپه کې چې کوم اعزاز او برکات الله اخودلی دي نو دا خوش قسمت ته ملاویږي. نو عرض دا کو چې فرشتي راشي عیسی علیہ السلام هم په دې شپه کې نازل شي شب قدر کې، او ټولو مسلمانانو سره کوم چې په عبادتو کې مشغول یا اعتکاف کوي هغه سره سلام کوي، مصافحه کوي. اوس د فرشتي لاس چې چا سره ولګي نو د دې بس برکتی. عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها مور د مؤمنانو فرمایي وای د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وای چې چا سره په دې شپه کې عبادت وکړه 27 شپه باندې یا په شب قدر کې عبادت وکړه نو الله پاک نه چې سوالو کې او بخنو غواړي الله به ته هر څه معفوم کی هر څه باورم کی. او حضور فرمایلی دي چې چا سره بیا د جبرائیل لاس ملو شو بدن سره بدن لګي دو نو دغه بنده د جهنم په اور حرام دی، دا د همیشه لپاره جنتی دی، د باندې به د دوزخ اورونه حرام شي.
ګوره الله رب العالمین شب قدر کې دومره لوی کمالات او برکات خودلی دي چې مونږ تاسو دا شپه د لاسو نه ضایع نه کو چې دا شپه هم د لاسه لاړه نشي. بیا مخکې الله فرمایي چې یو بنده وایي چې یاره زه د شب قدر د عبادت کوم نو دی کې به خاص ټیمي مثال د لسو نه یولسو نه 12 پورې یا د 2 نه 3 بجو پورې نو نه چې کله د ناتکې شپه راشي لکه د 21مې یا د 23مې یا د 25مې یا 29 او 29 د دینه مخکې چې روزه ماتي وشي د ماښام نه پس تر سحر پورې که د شپه لیلة القدر نو تر سحر پورې به دا کامله شپه شب قدري په دې کې هر لحظه دا به شب قدري او په دې کې چې کومه لحظه کې چا عبادت وکړو نو د زرو میاشتو د عبادت نه افضل د عبادت ثواب موقوته الله ورکړو قبول شوی الله به قبلی. رب العالمین فرمای سلام دا شپه به سالم وی هي حتی مطلع الفجر تر سبا را خطو پورې طلوع فجر پورې یعنی صبح صادق داخله دو پورې دا ټول شپه ماخام نواله صبح صادق پورې دا کامل د شب قدر دا پدې کې هر لحظه کې چا معمولی عبادت مکنو دا افضل له. حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی ابو هريره رضی الله عنه راوی دی فرمایي دا الله محبوب فرمایلی دی من قام فی لیلة القدر ایمانا سوک چې قیام او کی په لیلۃ القدر کې په حالت د ایماندارۍ کې یعنی د کفر په حالت کې نه دغه پښتنو یو متل اندستړ خدای ناراض نه د هر اعمالو د نیکو د پاره د نیکو اعمالو د پاره ایمان بنیاد د چې ایمان نینو بیا خو اس عبادت په دې ثواب ني نو من قام فی لیلۃ القدر ایمانا سوک چې قیام او کی په لیلۃ القدر کې په حالت د ایمان او احتسابا او د ثواب په نیت باندې غفر له ما تقدم من ذنبه چې د سګناهونه کړی هغه ټول وته الله او بخي او د لوی ګناهونو د پاره په صدق دل سره توبه وباسي. او په لیلۃ القدر کې چې چا عبادت وکړو د ایمان سره دیو کی او دې د پاره دې نه کوي چې رزب سار خلکو ته هم چې مام د شپرونه کړي د عبادت می کړو د شپه می تر لاسه کړي دې د پاره نه دې د پاره احتسابا لفظ ذکر شوی دی چې د اخلاص د په بنیاد باندې اعمال صالحو کې په بد نیت باندې نه کې لکه په لیلۃ القدر کې باز خلک به د غلا په کار کې مصروفي چې ته یو غلب د چا په کور وروړي نو دا بم ویخي نو ته وای چې نم ناوي خطر رکړه ثواب نه چې څوک په اخلاص سره نیک اعمال کوي او ویخه ته رکړه هغه ته به دا ثوابونه ملاوي که څوک په ګناه کې هغه خو عذابونه دي الله دې مزابور نو ساتي. بهرحال بعض خلک دومره کمزوري وي چې اغوی په دیش پکې ټول شپه عبادت نشي کوله هغه لپاره یو روایت د ذکر کوم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي حضرت عثمان غنی رضی الله عنه راوی دی وای د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک ارشاد دی د دواړو جهانو سردار فرمایلی دی کم بندا چې د ماسختن مونږ جمع سره وکړو نګوي چې دی بندا نیمه شپه په عبادت کې تیر کړه او کم بندا چې بیا د سحر منظم جمع سره وکړو ګویا چې دا باقی نیمه شپه هم په عبادت کې تیر کړه لکه چې ټول شپه په عبادت کې تیر شو نو چا چې په عبادت کې تیر کړه نو داغه خو شب قدر او هغه ته الله د زرو میاشتو د عبادت نه افضل ثواب ورکو نو کم از کم منځونه اهتمام سره او جمع سره شروع کې چې الله رب العالمین دغه فضائل او دغه برکات مونږ تاسو لرا کی. د رمضان المبارک اره یو غنټاو اره یو لمحه زمونږ او تاسو د پاره ډیره قیمتي ده خو باقی مونږ سره 2 یا 3 یا 4 ورځې پاتې دي پدې کې به الله رب العالمین مونږ ته د عبادت توفیق راکړي مونږ به وبخي کنه نو په الله باندې ځان بخلي او د الله نه ځان له خیر غوستل او د ګناهونو نه معافي غوستل دي چې الله رب العالمین په مونږ باندې فضل او احسان وکي او د الله رب العالمین نمونږه خیر طلب کو چې هغه خیر او برکت را لرا کی. د رمضان المبارک ټول برکات او فضائل د الله تاسو زمونږ د ټولو نصیب کی امین. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه و آله و اصحابہ اجمعین. الہ العالمین زمونږ په حال باندې رحم او کرم کی
پروردگار زمون ګناهونو ته مګوره خپل رحم او د رحمت هغه لوی صادر ته وګوره هغه د رحمت صادر په مونږ باندې راخور کې زمون ګناهونه معاف کې پروردگار کم ګناهونه مونږ په پټ کړي کم مخکار کړي کم راته یاد دي کم را نه ایر دي کم راته معلوم دي کم راته معلوم نه دي خدای پاک ټول ګناهونه خطاګانې مونږ تسلیمو مونږ هر څه کړي دي مونږ ګناهګار یو تا نه معافي غواړو ستا در ډیر لوی دی ستا د رحمتونو خزانه او صادرونه ډیر لوی دي الله رب العالمین زمونږ په ټولو ګناهونو قلم د عفو راکاږه زمونږ مړیم او بخې زمونږ ژوندیم او بخې زما والد محترم قبر ګل ګلزار او د جنت باغچه وګرځي الہ العالمین د امت چې څومره او مردگانانی الله ټول اموات ته قبرونه د جنت باغچه وګرځي کم خلق مونږ ته یاد دي که یاد نه دي الله ټول او بخې کم خلق بیماران دي کورونو کې وي اسپیټالونو کې وي لوی وي کواړه وي نارینه که زنانه خدای پاک ټول بیمارانو له شفای کامل عاجله د نیک عمل لپاره ورکې نه چا چې والدین وفات شوي الله مغفرت نصیب کې نه چا چې والدین ژوندي وي یا یو پاغي کې ژوندي وي الله د اولاد له د خدمت کولو توفیق ورکې او د مور پلار نه د دعا اغشتو بچو نصیبه وګرځي الله رب العالمین موږ له د دعا چل ناراضي تر الله خیر او برکت راکې د شر او د فتنو د فسادونو نه په امن کې مونږ تاسو ټول د الله او ساتي الہ العالمین د دنیا او د آخرت چې څومره ضرورت زمونږ پوره کې پروردگار د دنیا او د آخرت خوشاله زمونږ د ټولو نصیب کې پروردگار د دنیا او د آخرت شرمندګي او د رسوای نه مونږ په امن او مامون او ساتي الہ العالمین مونږ له ټولو لمرګ راضي او مرګ د هر چا د کور ملمه دی الہ العالمین د ځن کدن د سختو نم او ساتي د قبر د عذاب نم او ساتي پولیس صراط باندې د خویدو نم او ساتي آخر وخت کې زمونږ کلمه په نصیب کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।